شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب دامت برکاتهم اغوی تا دعوت ورکو چې زمونږ استاد وړاندې د قال الله قال الرسول پر اړه کې د خپل زرین او خیالات اظهار وکړي. والسلام على من لا نبي بعد صاحب التاج والميراث سيد الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو. لفظوں کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو. اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام. نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام. میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. میری زباں کے واسطے تالے خرید لو. دانچ د جانان غاڑ میں گلو خیستکیگی. دانچ د جانان غاڑ میں پگلو خیستکیگی. گلون میں جانان تا پکتنو خیستکیگی. گلون میں جانان تا پکتنو خیستکیگی. او بلادو حبشو بلادو حبشو سیدنا خلق بولی ہر طور پدغ خورو لغڑی دنو خیستکیگی. ہر طور پدغ خورو لغڑی دنو خیستکیگی. او دانچ مدینہ گنی اول نہ مدینہ وا. دانچ مدینہ گنی اول نہ مدینہ وا. یسربنا مدینہ شوا ستا پترل خیستکیگی. یسربنا مدینہ شوا ستا پترل خیستکیگی. او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم. زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ. عمل د درودونو پلوستلو خیستکیگی. عمل د درودونو پلوستلو خیستکیگی. پنیت د عبادت درود شریف ټول وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین بالخصوص نمونہ اسلاف زینت القراء استاد القراء ذی قدر ذی وقار جناب قاری ایوب صاحب دامت برکات العالی. لائق صد احترام جناب مولانا قاری فضل شیر صاحب ذی قدر ذی وقار. میزبان مکرم جناب مولانا عبداللہ فاروقی صاحب ذی قدر ذی وقار. جناب مولانا قاری نور اللہ صاحب برادر مکرم فاضل دیوبند پاکستان دیوبند ثانی دارالعلوم حقانیہ جناب مولانا مظہر حقانی صاحب. دیگر علماء کرام طلباء اعزام بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت استاد القراء جناب قاری نصیر اللہ ندیم صاحب. دیگر علماء کرام طلباء اعزام اختصار سر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر ستاسو مخه ته کې خودل غواړم. دینه پس زما مخ کی پروګرام دی سفر دی سوات کی اغه سوات برتانی تاغې نه مخ کی ستاسو لګه توجه غواړم. بیا ان شاء الله د موس ترتیب به وشي. خود ټولو توجه غواړم. توجه شته توجه شته. درې سورتونه ختم شو. ایوب قاری صاحب کا پاتې شوی دی. درې سورتونه ویل دي. تاسو نه زما تاسو کوم زر جواب راکې. سوما شومانو ختم دي. سلور حافظان دي ناظری والا 22 ناظری والا دی. دی حافظانو دی ناظری والا تاسو ټول نو تاسو کوم دی چې دا قران کله شروع کو نو تاسو راغلی وای. دی چې سورته بقره شروع کوله تاسو راغلی وای. زر وای راغلی وای. دی چې سورته آل عمران شروع کو تاسو راغلی وای. دی چې سورته نساء شروع کوله بیام تاسو نه وای. دی چې کله 15 سپاره ختم کړه بیام تاسو نه وای. دی چې شلمه سپاره ختم کړه بیام تاسو نه وای. یو کم 13 سپاره ختم کړه بیام تاسو نه وای. د دې دریو سورتونو لولې راغلي وای. توجه توجه. سوال باندې ځان پوي کې جواب به در کوم. پس خبره پوښوي. د دریو سورتونو تاسو راغلي وای کنه راغلي؟ پزان کې مشک دی راغلي کنه راغلي؟ جسمه ها ہونا
وقل قلبه لدي ناس دلته موزره مې د جانان سره دی دی بل زه ګرځي. توجه د دریو سورتون لته ولی رالی دا قاری سے قاری ایوب صاحب او د دې د مرګري چې دا ټول قران ورته ختمو نو دا درې سورتونه دی ورته نشو ویلي چې دا دومره ملک د خبر ک دا چمن د پیډک دا میدان تا نه تاسو کوم دا ویلی شو کنه دا درې سورتونه او ماشومان تاسو ته ویلی شو کنه شو ویلي دا ټول قران درته وی زما غد نو شیره کینټ نراو کړول مصبا بیا سواد تزم او تاسو هم ټول د کار نه وخی او لدا مازیګر منځم لک سات پس لګ لیټ دی. توجه دا درې سورتونه ولی پریخي. توجه د دې جواب امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. هغه امام کګه ولا کې امام سے خلق منی کنه منی زر وای شابه. توجه هغه امام اعظم امام ابو حنیفه خلکو په گاړو لیکلی په پرج باندې لیکلی په الکترونیک ماشین لیکلی په بازارونو کې وګوره وی نام ہی کافی ہے زرم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے وایا نام ہی بلند آواز سے نام ہی نندا کګول سم په امام سے ادر زوا نام ہی وایا نام ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت پدور کے فقہا موجود محدثین موجود ہاں دا امام سے پدور کی چکم علماء اغی دا امام سے پدور کی دا امام سے پمخ کی لب کشائی نشو کولی 2021 والاو تو کجا استی. توجہ امام سے مسئلہ ذکر کری دا مازیگر سورہ کاتا منز دی آسمانی کتابونا مقرب پرشتے مسلکونا مذہبونا امامان پاکستان کے موسمونا پا جہاد کی حروب پا دعوت کی حروب پہلے پرسد کی تبلیغ کی میاشتی وائے تبلیغ کی میاشتی سلور دی آسمانی کتابونا سلور دی مقرب پرشتے سلور دی مسلکونا مذہبونا سلور دی دا مازیگر دا من رکعتونا. امام صاحب ذکر کړي فقہ حنفی لیکلی قاری صاحب فقہ حنفی ذکر کړي دي مسجد امام سوق دي قاری ایوب صاحب دي دړم بي رکعت او ک دویم رکعت مو ک دریم سلور مې وک اور دا حاجی فقیر زمان صاحب ماشر عبد الحمید صاحب شته کنيشتا دواړه کم دي لګرا سوچ کې ماته پته ولګي بس دلته راشه دي کین راځه مشران دي خطه کینه ودي. توجه ازه خواله مې راشه اوس خبرې کوو راځه کینه ماشاءالله راځه. توجه تاسو شنو دي فقیر زمان دي دا فقیر زمان صاحب امام صاحب سلور وړه رکعتونه وکړه د مازیګر د چراغ لکور کې سار شوی سم سلور اگیر کړي د چراغ قاری ایوب صاحب رکعتونه سلور وړه کړي د زر چار دام وکړو امام سره په اخیری قاعده کې امام سره په التحیات کې شریک شو. امام اعظم امام ابو حنیفه وی چې امام سره په قاعده کې شریک شو رکعتونه کې نو د جمع ثواب ورته ملاو شو د جمع ثواب ورته لومبي رکعت کې نه وي ته دویم رکعت کې نه وي دریم سلورم کې نه وي کنه نو مکنه نو موجوي نو توجه یو رکعت کې نو قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته بیا تاسو ته وایم سورۃ بقره کې نه وي سورۃ آل عمران کې نه وي سورۃ نساء کې نه وي 15 سپاره کې نه وي 16 سپاره کې تدلته د دې ماشومان لا نه وی راغلي اور 15 سپاره کې نه وي یو کم 13 سپاره کې نه وي د دریو سوراتونو کې د شرکتو ک الله پورا د قران ختم اجر او ثواب درک. دا درې سوراتونو کې چا شرکت کړي د پورا او خبره الله اکبر دا دی قاری صاحب دی ایوب قاری صاحب دا انور الله قاری صاحب د دې ټولو مرګرو دا درې سوراتونه د جمعات په ګټ کې د ماشومان ته نشو خودلی وای نشو خودلی نا وخت لري د مازیګر ټیم ناقص دی دائم ناقص تا دی وخت چې کم تقریر کیږي هغه ناقص. توجه دا په قیان په لیکلي کنه ولي ادم ناقص ده په ناقص وخت کې کامل بیان نه کیږي ها حقانی صاحب. توجه رکعتونو کې نو قاعده کې شریک شو جمع ثواب ملو شو او دا درې سورتونه پښتنو وره خله چې پاکه په مولا پاکه خبرې چې کې مولا پسې خبرې کې دا درې سورتونه زکه پریخو د دې علماء سره زما استاد ثواب غم زما استاد اجر د پاره دا درې سورتونه پریخي دي ها ته خبرې کو د دارالعلوم دیوبند
دیوبندستاني د اکوړي مدرسه جوړي د حقانيه د چاندي کټ پروت دی. د افغانستان یو خیرن طالب د چاندي کټ ته یو مهاجر ولاړ دی. توجه خلق اتانی سلورنی پیژنې تاسو هاسیو یاوجی اتانی او سلورنی خلق په چانده کې اچو روپیا چول دی اوس لسم نالي زما ازوی چې مدرسې ته ځم سوزر کما ته شلی راکه شلی دا شلو بالکل حیثیت ختم شو. شلی راکا سلګون راکا په خوا به خلکو چې 100 روپیا بر جیب کې مزه به کولې. توجه لګه پیسې به چولې چاندي ته طالب ولاړ دی نوم ناخلم د اکوړي او خان مدرسې ته سپکو کته طالب ته سپکو کته قاری صاحب ته سپکو کته ها د چاندي کټ ته د پیسو په ځای خپل سپلې راو غرزوله. طالب په جوړا شو مولانا عبدالحق صاحب تراغه چې حضرت ستاسو د کلیغه خان زمونږ مدرسې ته سپک وکړه زمونږ ختمونه پروګرام ته سپک وکړه شیخ صاحب د چاندي ته سپلې راو غرزوله. وره علماء دیوبند دومره غټه سینې دومره غټ زړی حاجی صاحب داسې پراخ دل والے ہوتے ہیں دیوبند والے. ها کولوزرو مولا عبدالحق صاحب طالب ته چې خپکیګه ما جاړه ما دا کوړی په بازار کې موچی دي چمیار دي دا سپلې بورلیو سي ورته وای چې دا سپلې جدا پورزي کا چنیاو جدا کا دا پټي جدا کا تلی جدا کا چې کله دا جدا کی بیا ورته د دې قیمت لګاو چې کله قیمت ولګي بیا دا سپلې په خرڅ کا چې دا خرڅ کې پیسې بدر کی چې پیسې در کی په هغه پیسو باندې ګلاس واخلي د چاندي دي کټ سره چې کومه مټکه د بو پرته دا ګلاس باغې سر راز وړاند کی چې مسافر پلار تیریږي چې خان ته اجر او ثواب رسیږي چې خلک ګلاس کې وبسکي چې خان ته اجر او ثواب رسیږي چې دې ګلاس کې خلک وبسکي چې خان ته اجر او ثواب رسیږي. ته مدرسې پورې خان دا دی علماء سره ستاسو ثوابونه غم دی علماء ته ثواب در رسي. ته هغه خان چې خبر شو رامن ډکړه مولا عبدالحق صاحب ترا نږدې شو وته مولانا صاحب خزه دې مدرسې ته سپک ګورم تاسو سره زمونږ ثوابونه غم دي دارالعلوم حقانه په بنیاد کې د هغه خان سرمایه لګیدلې نن زما د ټول مهنت عبادت اجر ثواب داغه په عمل نامه کې لیکل کیږي. دی علماء سره زما استاد ثواب غم دي پته ولګي دا شرکت دې د پاره دي چې ثواب ملو شي. او څومره ماشومان 22 ماشومان او د حفظ والا سرور ماشومان دې چې دا قران دا سبق یو دی قاری سے بوتوی قاری ایوب دی توی بچی وایا الحمدللہ رب العالمین وایا کنا الحمدللہ تاسو درې پیری وی قاری سے بوتوی بچی وایا الحمدللہ رب العالمین دې ز سپاره واغستا د جمعات یو ګټ کی مدرسه کې یو اړخ جانب تکې ناست دی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دا یو آیاتی لس پیری دا یو آیاتی شل پیری د چې قران ختمو دا یو آیات یو پیر نه دی ویلی دا یو آیات 50 پیری ویلی د حفظ والا دا یو رکوع دا سل پیری ویلی 200 پیری ویلی بیا وورا 22 ماشومان سلور ماشومان دی دا قران یو ځل نه دی ختم کړي دی یو کس په زرګونو پیری دا قران ختم کړي دی دا په زرګونو ختمونه دی چې صاحب دلته چې دعا نه قبلې کمزې به قبلې کی دویمه خبر شو. اور دریم نمبر دا حافظان یو حافظانو کې سلور وړ نمونه را تواخله څه نوم دی عبید حسنین بل عبید حسنین اسد اور طیب ګور عبید دی حسن اور طیب دی توجه جی صاحب طیب اسد حسنین اجي صاحب د دنن خو طیب دی حسنین دی اسد دی او بل عبید دی خو چې دیر سپارولای په دې زړه کې ځای ورک د الله کلام په دې زړه کې محفوظ کو وله الاسماء الحسنى الله یو کم سل نمونه الله کریمم دی رحیمم دی غفورم دی شکورم دی الله خپل یو صفاتینم هغه نوم راواغست الحافظ الله خپل هغه لقب خپل هغه نوم راواغست هغه حافظ د دنوم سره یو ځای ک نن پس بدته اسد نه وای نن پس بدته حافظ اسد وای حافظ اسد بوای حافظ حسین بوای حافظ عبید بوای حافظ انس بوای. توجه اور دیکھو ګوري موسی علیہ السلام د تورات حافظو امتیانو کې حافظان نو داؤد علیہ السلام د زبور حافظو درېمه خبره ده په امتیانو کې حافظان نو عیسی علیہ السلام د انجیل حافظو امتیانو کې حافظان نو زمان نبیم د قران حافظو ابو بکر عمر عثمانم حافظو صحابم حافظانو زما د پیغمبر په امت کې ستا په کلی کې حافظان تیار شول.
और चौथी बात, हाफिज से जन्नत तसू कसान बूजी तनिज़िमो या गैलरी वाले हुआ है सू कसान बबूजी स्तासो पके शक दिने वाए सू बबूजी दासी प्रश्नों मूवी सू बेबूजी सू कसान बबूजी दा लस कसान बबूजी सदर मुमलिकत बसू बूजी जर वाया वजीर आजम बसू बूजी वजीर आला बसू बूजी हाँ स्तासो दा करी खान बसू कसान बूजी दे मलक सेब न चजान रखशवी मलक सेब बसू कसान बूजी नवाब बसू बूजी एसपी डीएसपी डीआईजी आईजी दा बसू कसान बूजी मेजर कर्नल ब्रिगेडियर बा सू कसान बूजी चीफ ऑफ आर्मी बा जन्नत तसू कसान बूजी सोबा बूजी वजीर आजम बसू बूजी जवाइम वजीर आजम दे दुमरा तुरव की जान दे फौजी हाफिज बल्लस कसान बूजी हुया नुक्ता द उलमा देवबंद बलम बोरा असने चतवे ज खुद हाफिज से प्लारिमा बूजी बमे जे त्रेमा बूजी बमे जे चाचायमा बूजी बमे जे मामायमा बूजी बमे हा जे रोरियम बूजी बमे जे तुरुरियम जे चाचियम जे मामियम जे मोरियम जे न्यायम बूजी बमे सबर 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 हाफिज से बदखपल खानदान न लस अगा कसान जान सर जन्नत तबूजी द कम कसान न च په दुनिया کې خوشاله हो دانه چې دلته دی ولا زړه غازره کړي دلته دی حافظ له بیخ بنیاد وکي چې حافظ سرکوزیا راو رخصه دلته دی ورته سپک کتلی وراجي صاحب د دې ماشومان رشتہ دارانو ته ویم کته چې دا حافظ عبید حافظ انس ها ما ځان سره جنت ته بوزي دا په سر ګرځوا عزت کوي احترام کوي ان شاء الله دا لس کسان د سره سند دی د لسو کسانو د بوتلو د سره اتارټی دا د سره اختیار دی توجه سو کسان ببوزي دا کریډټ د قران د حافظ دی د صدر مملکت دا کریډټ شته د وزیر اعظم شته د وزیر اعلی شته ابل ماته یو کس وي مظهر صاحب یو کس ماته وي مولا نه منم سن منم پیسې چلې د سر کړی چلے د سره سکړي وی مولا نه منم ما ورته مولا بر دو قسم اصله مولا په دوه قسمه دي کم یو نه مانی او د نه مانی کوي خو نه مانی وضاحتو کا او د نه مانی کوي او د او د مولا بارکی ما د امیر صاحب نه سیروزه کې اوریدلی سکی تاسو کې چا سیروزه لګولې لا سوچت کې شابه ماشاءالله چې ما ته په سیروزه صرف 3 ورځې لم نه تللی شابه سیروزه ما امیر صاحب نه په سیروزه کې دا مسله اوریدا چې د عالم ټول شپه خوب تاګو نمبرو کې دنه بیان کوم غوري ها د عالم ټول شپه خوب د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د امام انقلاب د غويخ مولا بس مقابله وکي دا مولا چې دوی تانه په حج ځان ورخښو تانه په منځونو ځان ورخښو تانه په تلاوت ځان ورخښو تانه په عبادت ځان ورخښو ته عبادتونه کوا او دا عالم دی په خوب کې هوري ګوري دی په خوب کې هوري ګوري دی په خوب کې چکرې وي ها د دې چکرو ته ستا عبادت نه رسیږي د دې خوب ته ستا عبادت نه رسیږي توجه چې مولا او دینو عبادت د عابد عبادت د خوب مقابله کوي شي خشا بزرگ شا ولی شا خود عالم نه مخ کېدی شي او نه بر کېدی شي اور کم سړی چې د عالم نه مخ کې څوک مخ کېدی شي دا ایوب قاری شه عبدالله امام دی دنه په مونږ کې پروکو کې څوک مخ کې شي یا په سلام کې مونږ یو شو سمار چې په مونږ کې مخ کېږي مونږ نه کېږي ته په نورو مسلو کې مخ کېږي په نورو کې اور او دا چې ډیره جذبه ده چې مولا نه مخ کېږم یو جمله وایم بس په ژوند کې هوته نشه مخ کېږي خو که خامخا د شوق ډیری نه مرشه د جنازې کټ بری د مولا نه مخ کې پروتي بیا به زه امام صاحب ته ریکویسٹ اور درخواست کروں گا انشاءاللہ کہ ٹھیک ہے اب اس کو معاف کیجئے اس کو آگے کیجئے اور تاسو رستو شي اور چې مخ کې شوي نه ادا مخ کې کېږي چې مړ شي نه پته ولګېده چې ژوند په دې کې دی چې د مولا نه رستو یې ژوند په دې کې دی چې د مولا نه او چې د چا جذبه چې د مولانا مخې کېږم نو دعا وته وکړو وای وکړو ورته اشاره سره وای وکړو ورته اوس په دې سات دعا کوم توجه ما سره دعا ده توجه وکړو ورته دعا
ورستو خو یو که مخکې خو یو دیو جن دا مولا امت ته مدرسې ورکړه، حافظ صاحب امت ته مدرسې ورکړه، قاری صاحب امت ته مدرسې ورکړه، مجاهد امت ته مدرسې ورکړه، مفسر امت ته مدرسې ورکړه، شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړه، شیخ الحدیث امت ته مدرسې ورکړه، مبلغ امت ته مدرسې ورکړه، دای امت ته مدرسې ورکړه. بیا واوره تور پټکی والا مولا عمرم امت ته مدرسې ورکړه، سپین پټکی والا حاجی عبدالوهاب صاحب امت ته مدرسې ورکړه، زیړ پټکی والا قائد جمعیت امام انقلاب مولانا فضل الرحمن امت ته مدرسې ورکړه. تو وقتی کم ځای توجه انقلاب مدرسې سره راغی وای انقلاب ماته یو کس وای مولا عمر انقلاب را عثمان نجی زه د جماعتونو د تنظیمونو د پاټو خبرې نه کوم، زه اجتماعي خبره کوم، زه د جمعیت خبره کوم، د جمعیت خبره کوم. ظالمه د جمعیت د څه شي چې کومه معنی اخلي، زه اجتماعي خبره کوم. ها مولا عمر انقلاب راوستو ما نجی مولا عمر امت ته مدرسې ورکړي وای انقلاب مدرسې سره راغلي. انقلاب ماته یو کس مفکر اسلام مفتی محمود صاحب انقلاب ما نجی مفکر اسلام مفتی محمود صاحب امت ته مدرسې ورکړي. انقلاب ماته یو کس شیخ القرآن صاحب انقلاب راوستو ما نجی شیخ القرآن امت ته مدرسې ورکړي. بیا وایا انقلاب 150 روپے باندې یو قسم بادام ملاویږي، مټاک بادامي بالکل ټوس کلکی په موټر وې چکی د سټک ور را بغه او مې خلنه کولاویږي، او چې د کم سیس خله کولوي هغه په 2000 په 5000 روپے کیلو ملاویږي. قیمتي زکه دي چې خله کولوي وګور د پسته خله کولوي که باندې ځان را ته مټاک بادام م جوړوي، ځان نه پسته جوړه کې. انقلاب مدرسې سره راغی. انقلاب ورشه د مټاک بادام ته قاری سے بار کا انقلاب تاسو نه یادوم بادام یادوم. انقلاب ماته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما نه جی صفا وایم خو پتو نه لګي مسله پورا اور بس مخ سره را دانګي. توجه پنجاب کې اوسړي ته چاوي تاسو نوم دی هغه وته خدا خلق پر باندې قسم یو ډباو دوی ظالمانو پرې مې د چې پورا نوم د تواخلم نوم می خدا بخښ دی. مسله پورا وره ما ته دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی. ما دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم سرور میاشت منم گش منم مشوره منم شب جمعه منم شب اتوار منم. تاسو شب جمعه کې شب اتواری شب جمعه کې شب اتواری شب جمعه کې شب اتواری شب جمعه منم چله منم سیروزه منم گش منم شپږ نمبر منم سرور میاشت منم چله منم سال اندرون بیرون منم مجمع جوړ منم شب جمعه منم سرور میاشت چله سیروزه گش او مشوره منم د ټولو نزيات پکې کرایم مسلم منم که تاسو کې چا زما وک. توجه زه چې دل درارم تقریبا ګنټه ټایم مې وشو چې مې سکریم نه دا اوس کم نه چې مې سکریم نه دا اوس کم نه او به مې صرف سکري. توجه اکرام مسلم منم چله سیروزه تبلیغ منم لیکن واورا دعوت او تبلیغ سره انقلاب چې در باندې هو وایم کړ. انقلاب دعوت او تبلیغ سره انقلاب دعوت او تبلیغ شروع کړی. واورا مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه د امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي. بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلي. انقلاب وایا پښتونه که د دیوبند مدرسه نه و مولانا الیاس رحمت الله علیه به وو، چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نه و حاجی عبدالوهاب سے به وو، مولوی جمیل سے به وو، مولوی جمشید سے به وو، شوی مولانا حبیب الحق سے وو با مولانا تجمل شاه سے به وو، استاد پېښور احمد ګل سے به وو، مولانا شمس الحق سے وو با پتہ ولګیدا. دعوت او تبلیغ شروع کړ مولانا الیاس رحمت الله علیه اور مولانا الیاس رحمت الله علیه د امت مسلمه ته مدرسې ورکړي. نه بیا وایا کنه انقلاب مدرسې سره راغلي.
हाँ मदरसा है तो तौहीद है, मदरसा है तो रिसालत है, मदरसा है तो कुरान है, मदरसा है हदीस है, मदरसा है नमाज है, मदरसा है ज़कात है, मदरसा है रोजा है, मदरसा है हज है, मदरसा है सदाकत है, मदरसा है अदालत है, मदरसा है सखावत है, मदरसा है शुजाअत है, मदरसा है जिहाद फी सबीलिल्लाह है, मदरसा है दावत और तबलीग है, मदरसा है शरीयत है, मदरसा है तरीकत है, मदरसा है हया है, मदरसा है वफा है, मदरसा है ईमान है, मदरसा है तो इस्लाम है, और मदरसा है तो पाकिस्तान है। दा पाकिस्तान वाई दा मदरसो बरकत दी, दस बरकत दी दा पाकिस्तान चे बचाओ दे दा एटम बम बरकत न दी संभाले का زه اټم بم برکت نه منم، تاسو یې منئ؟ دې مسله کې زه هغه یم چې برکت نه مني، زه چې څه کولی شی وکړئ، زه برکت نه منم، تاسو منئ؟ زه د حاجي صاحب برکت منم، د قاری صاحب برکت منم، د مولانا صاحب برکت منم، د شیخ صاحب برکت منم، د پیر صاحب برکت منم، د حافظانو قاریانو اولیاو اتقیاو صلحاو بزرگان دین برکت منم. د اټم بم برکت وای یو ځای دننزو د اټم بم برکت چې څوک یې نه منم لږ لاس اوچت کې توجه. ما یو ځای بیانو که بیا لاندې غلا یا کامنٹس کی جاری کری ما تو چې مفتی صاحب یہ تو ایٹم بم کی برکت ہے، اگر پاکستان میں ایٹم بم نہ ہوتا تو آج پاکستان بھی فلسطین بن جاتا، شام بن جاتا، عراق بن جاتا. ما ورته لاندې ولیکل، ما ورته ولی مولا عمر سره ایٹم بم وسو، مولا عمر سره ایٹم بم تا ته ایٹم ناس دی. زما شیخ و مربی حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو، شیخ رحیم اللہ حق عناد العلماء استاد المجاہدین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ 35 د چړی چاکوانه په گزار دي زه په دې مخامخ بدن لګیدل. ما زاغه موقع باندې توجه، هغه ظالم گزار وکړه، ظالم ته دې تم نه کته چې په دې زړه کې قران دی، په دې زړه کې حدیث دی، په دې دماغو کې د امت لپاره فکر دی، لیکن دا خبر اخکر پملانا مخامخ پسینه باندې د بہادر گزار خوري تاته وي تبدلای د بہادر وایا دیوبند والا بہادر دی، دیوبند والا دل جلو سے پڑا ہے، پلک سے کام نہیں، دل جلو سے پڑا ہے. دا قادیانی نیغ شوی دی کنه دی شوی ته صرف داوی د جمعې په ورځ بروزو ولی وس چل دی اے جمعې والاو ته چې د جمعې په ورځ برازو اوس چې شای دی چرګان خوري وس چل دی. جمعه کله ده ته په روډ باندې پرون نه بولم تا روډ بند کړو. مولانا صاحب پیژنې ما کوهاټ کې د سربندې کې بیان وکړ، شیخ مولانا صاحب د کوهاټ مرکز کې بیان وکړ، متنو کې روډ بند نو زما په صحابه کې بیانو زم باغی کې روډ بندو زمل ته ولاړم. توجه، شیخ مولانا صاحب مولانا د مازیګر موږ مسافر 2 رکعات زمخ کشم شیخ مولانا صاحب ما پسې بل منځ وکړ، هغه پاتې شه ما چې رابطه وکړه هغه 12 بجې ورسېده. دا د مازیګر نه یو عالم 12 بجو پوری سار کړو ته د زمکه مسلې حل کې تو دشمنه په دوستۍ سره بدله، تو روغ پسې ګرځي، علماء ته تکلیف ورکې، سپینګیرو ته تکلیف ورکې، او ته لګیا ځمکه ګټي کته مان د ځمکه وګټلې نو ها ځمکه ګټي ستا په کلی کې برس خلک په ځمکه مړ دي. کم ځای مړ لنډه کې ما په کوهاټ کې 2 میاشتې مخکې په کوهاټ کې وکسان په ډیران جنگید شهیدان شول. څه شول؟ په ډیران چې مړ کېږي شهیدان شول. وای شهیدان شول. ها پس مکه چې مړ کېږي دا درانه پښتانه اجره کې ناس یو بل او دې کته ډیر غیرتي د پلار نکاح ډوکی غټل ځان په قربان کړ. خچ په ډیران جنگ کېږي غیرتي اسلام د پاره، قران د پاره، ناموس رسالت د پاره، تحفظ ختم نبوت د پاره، تحفظ صحابه د پاره چې جنگيږي، اسلام د پاره جنگيږي، بیا هغه ته دهشت ګرځ وای بشي خبر بشي الته کې سم برابر بشي پته بدل ته ولګي چې دهشتګر څوک دی، غیرت څوک دی. علما دهشتګر دي،
وای طالبان دهشتګردي، وای مجاهدین دهشتګردي، تبلیغیان دهشتګردي، دا حاجیان دهشتګردي، ها دا پیران دهشتګردي، مسلمان دهشتګرد کیدی شي. وای دهشتګرد امریکا دا، دهشتګرد انټرنیشنل دهشتګرد. او زه مخالفت کوم ته به کې توجه. یو خو امریکا ده، بل خو زمان نبی دی. نن مقابله ده د کفر اور د اسلام، مقابله ده د حیا د بهای، مقابله ده د نکاح او د زنا، مقابله ده د شراب او د اډي او د دین د تبلیغ د مرکز، مقابله ده د انګريز او د مجاهدین، مقابله ده. یو خو زمان نبی دی، بل خو امریکا ده. واورا امریکاوی بهای عام کې زمان نبی فرمای حیا عام کې، امریکاوی زنا عام کې زمان نبی وی حیا عام کې. توجه. امریکا وی د مسلمان جنازه کې شرکت مکوا، زمان نبی جنازه کې شرکت کوا. امریکا وی د مسلمان بیمار پرسی مکوا، زمان نبی فرمای د مسلمان بیمار پرسی کوا. امریکا وی 6 فٹ فاصله رکھیے. تاسو له موبایل کې راضی کنه راضی؟ دا امریکا وی سو کوئی وای سو کوئی. امریکا وی 6 فٹ فاصله رکھیے، ځان لشه. زمان نبی فرمای د ځان لمون د جمع مز افضل دی. وای 6 فٹ فاصله والا خبره مانی که د پیغمبر مانی، د چا به مانی؟ امریکاوی لاس باندې ملاوخه. زمان نبی مصافحه کوي، زما سنت دي. زابل اسلام آباد ته بهریا ټاون ته بیان لتلم اکرونه ورځو کې کسان استقبال ته ولاړ ټول لاس ملاو کو، یو کس پکې د لاس په ځای باندې دا چل وکړ. ما ورته what is this دا چل وکړ. ما یہ کیا ہے؟ ما ته وی کرونا ہے. ما ښا دا مسله تا اوریدلې ده. لاس ملاول زما د نبی سنت دي کنه دي؟ وای سنتو کې شر شته، سنتو کې فساد شته، سنتو کې مرض شته. لاس ملاول زما د نبی تعلیمات دي، لاس ملاول زما د نبی سنت دي. واوره تا دا مسله اوریدلې چې یو مسلمان بل مسلمان سره لاس ملاو کی، لاس پرې خودونه مخکې چې شي کیږي سکیږي. اے جسے دا گناهونه چې معاف کیږي او دوړيږي، دا چشمو کې ښکاری، پای دوربین کې ښکاری، خوردبین کې ښکاری، د لیبارټری آلاتو جدیدو کې گناهونه دوړېدل ښکاری. زوایم چې گناهونه دوړيږي، کرونا دیم پکې و دوړيږي. لاسونه ملاو با په سنتو ځان قربانو با نه. بیا واوره زکه ټوکړي کېږم، ټوکړي دشم، زکه شهید دشم. ما ته چې کم مرض لګي او دې لګي زه به د پیغمبر په سنتو باندې ځان قربانوم. دې لاس نه ملاوي وی چرته مړ نشم، ته پکې لاس ته نیغ کېږي. علما شهیدان شول، لاس په ملاو او ہاتھوں کو دھویا کرو اور 20 سیکنڈ اور بار زده سی وزګارم چې بار روټ چروچی لګي زه بار نه اچ کله لنګر کې سالن ډيري نه خپه مزه لاسونه بوته په صابون وینځو، بیا بوته د سوچکو، بیا بوته لګورو، او چې روټه کمای نه بیا لاس مونږ نه وینځو، زنه بیا نه وینځم. توجه دا لاس وینځل پښتنو کې شته کې نشته، زما د پیغمبر تعلیماتو کې شته کې نشته. روټه نه مخکې لاسونه وینځل نه چول، روټه نه پس لاسونه وینځل او چول شته کې نشته. ما ته امریکا وی چې لاس وینځه، ولې زه مسلمان نیم؟ ما ته ډاکټر وی چې لاس وینځه، زما زړه درد پدې کوي چې نن به ډاکټران دا خبرې کوي چې لاسونه وینځه. خو سنو کګي والا سنو نه ما پابندی کوله او نه تاسو پابندی کوله. خو چې د امریکای ډاکټرانو وی چې کرونا سے بچاو کے لیے ہاتھوں کو دھویا کرو اور 20 سیکنڈ ہر سړی لاس وینځل له دومره زور ورک پېښور کې د صابونو تباہی وکړه. मैं अटक के डॉक्टर साहब तो भी मैं डॉक्टर साहब तुमने लिखा है कि कोरोना की वजह से हाथों को धोया करो. मैं यो जुमला बराबर लिखा जक मंग मुसलमानान यू मुंगा मैं बराबर तदाव लिखा सुन्नत समझकर हाथों को धोया करो. सुन्नत समझकर सुन्नतों की खैर दे, सुन्नतों की अयो कारी साहब ने खुली तिलावत कमाल तिलावत दिन मजेदार हो कारी साहब के पटके दिवाओ कना फिर से पर सर दा पटके मजा कई कना कई पास उतरेगा पास दीतो गोरा मजा कई कना कई न कई मजा न कई लड़का अकुल कई कना कई माते कारी साहब के दा पटके दे ढेर मजहब माते मुफ्ती साहब सफरज वाजिब हो न दी सुन्नत दी न दी पक्की ये सुनो में दर्द हो के सुन्नत जान कुर्बानो सब सुन्नत जान वाजिब.
ما ته ستا پکګه والګي چې ماشوم پیدا شي په و مرضی ته نای ډاکټر لا بوده چې د ماشوم څه چل دی وای 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 څه چل دی څه چل دی وہ دور والے بتائے څه چل دی څه چل دی سنت دی ما چام داونه چې د ماشوم فرض دی راشه حاجی صاحب د ماشوم واجب دی ټول وی سنت دی څه شه دی څه شه دی څه شه دی څه شه دی ما وته دغم سپرز واجب خو نه دی بس سنت دی نه دی پکې داسې شډل بدل پیدا دې سنت له توجه حقانی صاحب دې سنت له خطر چاړه تیر کړی دا لاسکه کور کې پنیا باندې قیامت دی هغه نیام وی په وخت سنت کې کني بیا پخې کی یا بیبي د دې یو سنت غم د سره دی وای سنتو کې خیر دی سنتو کې چې د یو سنت نه انکار وکړه د بل سنت هم زه نه منم د بل سنت هم نه منم هغه اندوانو سره یو ځای ګرځه توجه سنتو کې خیر شته که نشته دا د کرونا په نوم د سنتو مخالفت دی که نه دی او چې پرون بیا میټینګ کړي چې کرونا بیا را روانه ده روژه راله تباه کوي تراویح راله تباه کوي د قرآن ترجمې درسونه راله تباه کوي خو نن به ته ویښ شي او دا د بیدارۍ ثبوت به ورکړي دی وایي پہلا لہر ختم ہوا پورا جملہ داسی دا پہلا لہر ختم ہوا اور دنیا بھر میں کروڑوں اور پاکستان میں چند لاکھوں اردو گرامر اعتبار سرا دے لاکھوں سر دا چند ٹک دی ورکا یو شڑک ورکا ٹک دی دی ما تا اردو خی دا پا ایم اکڑی پا اردو کی چند لاکھوں ٹک دی او کا پورن کومنٹسو کا شب پیغامو لگا چند دنیا بھر میں کروڑوں پاکستان میں چند لاکھوں اور اب دوسرا لہر شروع ہو رہا ہے دیتا ویا وہ مفتی سردار ہوئی کہ پہلا لہر ختم شو اس دویم لہر شروع کی گی ورتویا پا درمیان کے سٹے کمزے فرمائی لیوا دا کمزے تشریف فرماوا او ته چې اوس بیا را روانه ده نو دا ستا چې وسره رابطه ده دا د موبایل نمبر مالم راکا تاسو په دې غپ وینئ نشئ توجه دا پالیسی منه زه یوازې هم کمرګرتیا مې کوي سکول بند کړ زه سکول جاړم کالج جانم زما یونیورسيټي بند شوه په یو ملک چې سکول کالج یونیورسيټي بند شي دا د ملک ترقی د تنزل دی او سر جی پروفیسر سے ټیچر سے وایا زه صرف مدرسه نه جاړم زه ایجوکیشن جاړم زه تعلیم جاړم تعلیم تباہ کنا ایجوکیشن تباہ کو کنا وایا دو خبرې دي یو د تعلیم دشمنان دي بل زما د پیغمبر د تعلیماتو ابل واده کې مې بیانو هغه شامټونګي خولې چولې څه شي ما چې تام شامټونګه چولې خدي د ما چولې نو واده سره کې ولی جی اے جی خزه خاوني جدا کړه خزه خاوني استاد شاګرد دی ټیچر سټوډنټ دی مرشد مرید دی امیر ماموري جدا کړه دا سازش دې کنه دی وایا بهرحال سات لمحات قیمتي کو دا ختمونه دی الله قبول کی زما خي صبر وکم مونږ سپرانه مونږ خپل 2 رکعات کړي مونږ ته پیکج ملاو بهرحال ستاسو خدمت کی هر مسجد کې د قران درس کیږي د قران درسونو سره انقلاب راځي شرک ختميږي رسومات ختميږي بدعت د فضل مال تعلیم کیږي غش مشوره بیان کیږي دا مټاک بادام تیلر کا کیږي سما پستا کنه کیږي مردان سیټ کې مې وکستوي اجي سم تاسو جمعات کې د قران درس کیږي ما ته اوجي هم د حدیث درس کیږي وي اوجي هم غش مشوره بیان مراقبه تعلیم کیږي وي اوجي زه خبره کوم دی وي اوجي ما چې دا ټول اعمال پکې کیږي او ته پکې موجودي ما ته وي نه شتبس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماستر صاحب پروفیسر صاحب ټیچر صاحب ممبر صاحب ناظم صاحب کونسلر صاحب اجي صاحب او امیر صاحب مرګره جوړاوي ورته ولې په کروز میزایل لګیدلی جماعتونه به بادو اور د ختم نبوت دفاع وسوک کوي د قادیانان به وکړو قادیانان به صرف احتجاج نه کوو وې د جمعې پرز احتجاج کوو به شک کوي زبا کوهات کم کو به خو په احتجاج کار ونه شو وته وورا مونږ له احتجاج هم راضي خو بیا مونږ له جهاد هم راضي کو به ان شاء الله د ختم نبوت دفاع کو به ان شاء الله
पदा खबर बान इक्तिफाकुम, न मौत से डर है न जीने का अरमान है, न मौत से डर है न जीने का अरमान है, एक जान है नामू से रिसालत पे कुर्बान है। वाखिर दावाना।